غولي سولي پاک او شفاف ممبرشپ وشي. دا کار د کنفرانس چیرمن ته سره د کابینې سره هغوی ته حواله پکار ده چې هغوی راشي او د عوامي میونسپالټۍ د دې د ممبرشپ نه خپله موقع په دې کې حاصل کړي او خپل ځان پکې دغه کړي ځکه چې دا د پښتنو نمایندګي کوي د پښتنو د ولس د هغوی د حق د اواز د هغوی د غوښتنې دغه کوي نو څرنګه تاسو ته علم دی همدا پروسس به د خیره څخه په 3 میاشتو کې کمپلیټ کیږي موږ به کوشش کوو چې زر یې حاصل کړو که بیا هم ټیم زموږ نه والي دلته کې جنرال الیکشن هم را روان دی نو زموږ د تحصیل چیرمن صاحب راسره ولاړ دی دوی ته موږ 305 کاپیانې حواله کړلې دغسې تحصیل بلامبټ والا هم راغلي هغوی ته موږ حواله کوو تحصیل میدان والا ته موږ حواله کړلې تحصیل مونډه والا تحصیل سمرباغ والا نو چې زمونږ په تحصیل خال والا او زمونږ په ضلع کې تحصیل یادینځو والا و تحصیلونه دي دغسې و تحصیلونو ته موږ خپل د ممبرشپ چې کوم فارم سازۍ کاپیانې دي هغه ورته موږ حواله کړلې انشاءالله دوی به ویلیج کونسلو ته او ویلیج کونسل چې کوم دی هغه واډ او تپې ته به خیر انشاءالله د خیره سره سر ته رسوي او هغوی به ګراس لیول ته کوزیږي
زمونږ خو د پارټۍ چې کوم زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ اصولي پارټي ده په هغه کې خپل طریقه کاري موږ ته د 2018 د الیکشن د جنرال الیکشن چې کوم د ووټ بینک په تناسب باندې په هغې په جوړ باندې زمونږ د کاپین چې کوم ممبرشپ دي هغې ته حواله شوې. دې کې داسې ده چې ډېر پښتانه داسې دي چې هغه زمونږ سره شمولیتونه کړي دي، زمونږ سره د لوی کور ته راغلي دي، د پښتنو د لوی کور ته شمولیتونه یې کړي دي. نو هغوی ته د تحصیل چیرمین ته د ویلیج کونسل چیرمین ته دا اختیار حاصل دی چې هغوی ته فرض کړه کاپیانو ضرورت نو هغوی به تحصیل ویلیج کونسل به تحصیل ته درخواست لیکي، تحصیل به ضلع ته وینا کوي، ضلع به صوبې ته وینا کوي، مزید به ورته نورې کاپیانې حواله کوي. نو داسې خبره به نه چې څومره هم تعداد سیوا کېږي موږ به انشاءالله هغوی ته د ممبرشپ دپاره فارمونه او کاپیانې به ورته مهیا کوو او سرته به ورته رسو حواله کوو به ورته انشاءالله. ټولو د عوامي نیشنل پارټۍ که هغه ورکران دي او که هغه ووټران دي او که هغه مشران دي هغې یو تنظیمي ډانچه او په یو اصولي پارټۍ کې خپل وخت تېروي. هغوی ټولو ته د خپل د عوامي نیشنل پارټۍ آئیني دستوري خپلې ټولې چې کوم تقاضي دي هغه ورته معلومې دي. خو زما ورته بالخصوص د عوامي نیشنل پارټۍ د الیکشن کمیشن په چیرمین په حیث باندې دا وینا ده چې په دې کې داسې نه ده چې څه ګروپ بندیانې وشي، نورې څه کیسې وشي، غولې سولې پاک او شفاف ممبرشپ وشي او پاک او ښه خلک د عوامي نیشنل پارټۍ د راروان فیوچر دپاره ښه خلک مخې ته راشي. څرنګه چې دا نور مشران دي د عزت خلک دی، د قدرمن خلک په عوامي نیشنل پارټۍ کې دي، د پښتو د پد د ننګ خیره خلک په عوامي نیشنل پارټۍ کې دي، د جرګې د تاڼۍ د تحصیل خلک دا په عوامي نیشنل پارټۍ کې دي. نو دغسې دوی خدمتونه هم کوي. نو زمونږ هیله لرو د رب نه او د مشرانو او د ملګرو ته هم دا وینا ده چې دوی هم دغسې ملګري مخ په وړاندې راولي او هغوی ته د ممبرشپ فارم سازي هغه حواله کړي چې هغوی مخ په وړاندې راشي خپله د قام او د ولس خدمت وکړي. مهرباني.